نننی حدیث کې نبی علیہ السلام مبارک د دوو کسانو تعریف کوي. یو د مجاهد چې مجاهد څه ته وایي. زمونږ په ذهن کې د مجاهد یو خاکه پرته ده چې مجاهد هغه انسان ته وایي چې ګیرې پریخي او ویښتې غټ غټ پریخي او افغانستان ته تلي دې ته مجاهد وایي. او نبی علیہ السلام د مجاهد بل شان تعریف کوي، هغه مجاهدي معنا د کافرانو سره جهاد کوي او لګیایي. او یو د مهاجر چې مهاجر څه معنا ده؟ موږ مهاجر هجرت کوونکي ته وایو چې د افغانستان انډیا نه دلته راغلي، موږ وایو دا د افغانستان او انډیا ماجر دي، موږ داسې وایو. او نبی علیہ السلام مبارک د مهاجر تعریف بیانوي او د مجاهد. نبی علیہ السلام وفرمایل چې والمجاهدو، مجاهد هغه انسان ته ویل کیږي چې من جاهد د خپل نفس سره څوک جهاد کوي، مانه دا نفس دته د ګناه امر وکي او دې د ګناه نه ځان بند کي، د نفس سره جهاد وکي، دې ته مجاهد وایي. زما محترم مانه شیطان در باندې دغه وکړه، د نفس اصلاح دې وکړه او ځان دې د ګناه نه بچ که، د بزرګانو په صحبت کې کېناستې او ترغیب دې قبول که، الله به دې د ګناه نه بچ کوي. یو بزرګ له یو مرید راغی، وی حضرت د اصلاح دپاره راغلی یم. هغه وی ښې کېنه. چې کېناسته د دغې بزرګ یوه وینځه وه ډېره زیاته ښکلې وه، هغې به لنګر ته ډوډۍ راوړه. دا نوی مرید راغی، مرید پې عاشق شه. چې مرید عاشق شه چې وینځه به په دې م تله نو ورته به یې کتل او چې په دې به م تله نو ده به نظرونه داسې کتل. د عاشقانو ځان له یو نظر دی، چا چې عشق کړي هغې ته پته ده، خو حقیقي عشق یاد هم د نبي علیه السلام مبارک سره داسې نه ګورئ چې بیا د ځان نه وینې وباسي او نښتي بلیډونو باندې ځان وایي دغه خلک نه یادوبه چې د نبي علیه السلام او د خدای سره عشق کړي. وایي دغه سړی وینځې ته به ډېر خواږه خواږه کتل. هغه وینځه راله او حضرت صاحب ته وویل حضرت دا نوی سړی چې د اصلاح په نیت راغلی، د ده په اصلاح کې او د ده په نیت کې خو ما ته فرق ښکاره کېږي. نیت یې کوټه دی حضرت، ما ته ډېر په بل نظر باندې ګوري. هغه وی ښه حضرت ما ووی د اصلاح په نیت راغلی و. حضرت دغه وینځې له یوه ګولۍ ورکړه د جولابو، خېټه نه خرابوي، تاسو ورته جمال کوټه وایئ. جمال کوټې وینځې له ورکړه، وینځې باندې دست ولګېده، خېټه ډېره په کثرت سره خرابه شوه. حضرت ورته ویلي ډک او دسماتې به بار نه کوې، یو چاټکي کې به کې. بس هغه وینځه به راتله چاټکي کې به ډک او دسماتې کو، خېټه یې خرابه وه. تر دې پورې چې 3-4 ورځې مسلسل ډک او دسماتې له دبادب لاړه، هغه مخکې چې کوم نورانیت او په مخکې چې کوم غوړوالی و هغه ترې ووته، داسې ټانټه ترې جوړه شوه، اوچه شوه، توروالی په سترګو اننګو کې پیدا شه. ما وی اصلاح دپاره راغلی و، حضرت اصلاح کوله. بس چې دا وینځه وایي اوس ورشه ډوډۍ ورته کېده، دا وینځه چې لړه روټۍ ورته کېښوده او ده ورته داسې وکتل چې دا خو ډېره په منع شوې ده، ډېر په بل نظر یې ورته وکړه. وایي کېده ډوډۍ ورته لږ ساعت داسې کېښوده نو وایي ته ورته ډوډۍ ږده نو لږ ساعت ورته ګوره. نو ډوډۍ ورته داسې کېښوده نو لږ ساعت یې ورته وایي کېده سر ځه که نه، څه نیغ نیغ راته ګورې. بس چې راله وایي حضرت کاته خو بدله ده جي. وایي څنګه کاته؟ حضرت زه خو ډېره سپکه کړم، یا به ما ته ډېر د مینې او د الفت په نظر باندې کتل، یا زه ډېره سپکه کړم حضرت روی شړلم. وایي ښه کار بس وشه که نه. وایي ورشه هغه چاټکې راوړه ماله، تا چې پکې ډک او دسماتې کړی دی. چاټکې راوړه، هغه کس ته یې مخې ته کېښوده. وایي وایه دا هغه شی دی چې ته پې مین وې. حضرت پوه نه شوم. وایي پته په دا وینځې باندې عاشق وې که نه، دا د وینځې په مخ باندې مخکې به م تا په مخ لګېده نو بل شان به دې ورته کتل. دې له ما د جولابو ګولۍ ورکړه، دې نه ټول د مخ نه غوړوالی ختم شو، یو توره ټانټه تې جوړه شوه. تا چې د څه سره مینه کوله هغه دا ګندګي ده، واله بونیوه او خوره یې اوسه. تا دې سره مینه کوله، تا ښځې سره مینه نه کوله. ما وی د بزرګانو ځان له یو ترغیب دی او ځان له یو طریقه ده د اصلاح. هغه وی حضرت باس پوه شومه جي،
پوه شم جی چې عشق د چا سره په حقیقت کې پکار دی د ښځو بس عشق ظاهري عشق دی عشق وکړه د نبی اسلام مبارک سره او د رب سره ما وې الله سره رابطه جوړه کا نبی اسلام وفرمایل والمجاهد مجاهد هغې ته ویل کیږي چې من جاهد نفسه فی طاعت الله د خپل نفس سره مجاهده کوي د الله په اطاعت کې ګناه به تا نه کیږي خو توبه هم پې وباسه الله ډېر خوشحالیږي د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو نوجوان ناروانو په ترخ کې د شرابو بوتل نیولو د عمر فاروق دبو دومره و چې زما محبوب ورته وفرمایل عمره ته چې په کومه لار باندې ترېږې ما شیطان لیدلی دی چې د هغه لار نه تښتېدلی دی چې عمر را روان دی عمر الله دونه دبو ورکړی نو چې عمر یې ولید شراب یې ترخ کې پټ کړه او داسې نیولي نو عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي څه دی هلکه وایي حضرت خوله ته ګډه وړه شوه وایي په زړه کې وایي خدایه عمر ته ګیر شومه اوس رانه سر ونه وایي وی خدایا دا توبه به قبوله که بیا لکوبه نو د خولې نه ووتل په سچه باندې زړه کې توبه راله الله سره رابطه پیدا شوه نو الله وایي چې ما سره په سچه رابطه پیدا شوه ته زما نه لوی رابطې واله نه زما ذات باندې غیرت وکړه نو خدای ته توبه ویسته خدایا زما دا توبه قبوله کا مجال چې تر کومې پورې زما په بدن کې ساده ستا نافرماني به نه کېږي د خولې نه دا کلمه ووته وی عمره دا خو پی دی هغه ورته وښیه چې کله بوتل لا بار که الله تبارک وتعالی د شرابو نه پی جوړ کړي و زما محترمه دا د هغه په سچه باندې توبه او ګناه کېږي د خدای په اطاعت کې ځان دغه کا او هر څه للهیت والا کوه د الله د رضا کوه خدایه ستا د رضا کوم بنده ځان له محتاج دی الګر که ملک صاحب دی نواب صاحب دی اجي صاحب دی که هر یو دی زما رب ته محتاج دی لله فی الله عمل پیدا کا الله وایي ستا په عمل کې چې للهیت پیدا شو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کې د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ستا کتاب لراغلی دی ستا د محبوب خبرو لراغلی دی خدای د دې حاضر مجمع زړه کې څه قسم شرعي حاجات دي څه قسم شرعي په زړه کې څه قسم مقاصد دي خدای د خپل در نه پوره کې الله دې حاضر مجمع باندې څه تکالیف مصیبتونه دردونه پریشانۍ دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې الله دا مجلس کې سپینګری ناستي خدای په عمر کې برکت واچوه الله نوجوانان ناستي خدای ته دیندار کا ماشومان ناستي خدای ته حافظان او عالمان کا با عمله الله دا درس زمون خويندې میندې اوري خدای دا درس ته هغې دپاره او د دې مجلس دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت وګرځوه الله زمونږ د خویندو خصوصا د دې کلي د خویندو میندو خدای د عزتونو د لوفټو خدای محافظ شه الله دا کتاب د دې کلي دپاره د جنت ته دننه کېدو شفاعت خدای وګرځوه الله یو ملګري التجا کړی د کور والی بیمار دی خدای شفای کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي الله څوک کاروباریان دي کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبارونه کې برکت واچوه الله څوک قرضداري دي خدای د قرضونو نه وساته الله د حاضر مجمع د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقی حوادثو تانو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او الله په وخت زنکدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه सलावतुल्लाह अलैका।